السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، یو خاوند خپله ښځه باندې په کومه طریقه پیسې پیدا کوي او څنګه قسمه پرې غلط کارونه کوي. راځئ مینوال ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو، هره ورځ هلته ناروا کارونه کېږي او په ناروا طریقو باندې خلک وژلي کېږي. عزتمنو، نن چې څنګه عزتمنو یو خاوند ظالم رالګېدلی او خپله څاکه ښځه باندې یعنې غلط کارونه کوي او په دغه غلط کارونو باندې یعنې پیسې پیدا کوي. مینوال دا اوس ګرفتار شوی، دغه ښځه هم ګرفتار شوې او خاوند هم ګرفتار شوی چې یعنې د دوی به د یوې شپې څومره روپۍ د دغه خلکو نه اخیستل چې عزتمنو اخر دغه سړي سره یعنې دوکه وکړله دغه ښځه او خاوند په شریکه باندې، یعنې دغه ښځو سره یعنې غلط کار هم ونه کړو او د دغه سړي نه پیسې مو واخلي او سونه ورسوه او د سونې ګنټۍ یعنې په لاس وه، هغه هم ته نه عزتمنو ووهله. دغه سړی بیا اخره کې مجبور شو او پولیسو ته یې ویلې، پولیس بیا راولګېدل. عزتمنو، دغه ښځه او خاوند دواړه ګرفتار کړل او اوس پولیسو سره دي. عزتمنو، دغه ښځې ویله چې دې خاوند په ما باندې په زبردستۍ باندې یو کال دلته غلط کارونه وکړل، ځکه عزتمنو چې دغه خاوند یعنې د بهر د کار نه د ډېری نه و، دغه بې غیرته به ناست و د ښځې لاس ته او په ښځه باندې به دغه شانته غلط کارونه کول، په دغه طریقو به پیسې پیدا کول. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي، الله تعالی د داسې کسان نوس نابود کړي، ځکه عزتمنو چې دغه شانتې دې سره معاشره خرابېږي، خلکو ذهن ورسره خرابېږي. زموږ د عزتمنو تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.